لاس لګو څه نه وایي چې بیا لاس لګوئ دا ډي سي خطرناک کرنټ دی بیا به مو رانیسي. کله دې ته تاسو پایپ ونیو دا لمدې شوې سولرې دې کې چې کوم هغه بجلي یا الکترونز وي هغه د دې بارډرو فریمونو ته راوځي. بجلي چې دا اوبه دا ګوډ کنډکټر دی دا ګوډ کنډکټر اف الکتریسټي دی بجلي دې کې پاس کیږي نو هغه به بجلي په د سولر دی دا سیلز دی د دې سیلز نه بارډرو ته راوځي. بارډرو نه بیا دا په فریم لګېدلی فریم په ذریعه هغه ځمکې ته لاړې شي. نو چې کله بجلی په اوبو کې خو کرنټ بجلی پاس کیږي نو چې کله تاسو دا لامده کوي نو د هر څه کې کرنټ خور شي پیلاو شي. بیا چې اوس بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. که تاسو اوریدلی په فیسبوک باندې پرون یو ټرین چلیدو چې یو کس دی یو نوجوان دی او هغه سولر پلیټ کرنټ ورکړی دی او هغه غریب د دنیا نه رخصت شوی دی. دا کرنټ یې ولې ورکو دا وجه ولې راله نن را سره انجینیر رضوان صاحب ولاړ دی. دی به موږ ته چل ښیي چې بی تاسو سولر تاسو په کورونو کې تقریبا 70% سولر لګېدلی دي نو د دې د صفایي طریقه اصل څنګه ده تاسو ته څه کار پکار دی چې تاسو په هغې باندې سولر صفا کوي او تاسو له کرنټ صفا درکوي د دې ټایمونه څه دي؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. انجینیر صاحب پرون یو ډیره زیاته درناکه واقعه راغلی چې یو نوجوان سولر کابو کړی د هغې کرنټ کابو کړی ډي سي کرنټ ډېر خطرناک دی دا موږ اورېدلي خو دا سولر چې صفا کوو د دې اصل طریقه څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې چې ګورئ کوم اصول دی کوم طریقه ده دا واقعات هغه ځایونو کې کیږي کوم کې چې پراپر ارتھنګ سیسټم یې نه شوي ګراؤنډینګ د دې نه شوي نو هغه ځای کې دا واقعات کیږي. د دې طریقه دغه ده چې اول به پهلا اصول دا دی چې کله تاسو کلینینګ کوئ نو ډي سي د سولر بریکر چې کوم وي هغه تاسو بندوئ هغه آف کوئ چې تاسو پسې ریورس کرنټ نه راځي. دا پهلنی اصول پهلنی خبره. دویمه خبره ده چې کله تاسو صفایي کلینینګ کوئ نو یا خو لکه په نور کې مه کوئ سن سیټ نه بعد کوئ یا ارلی ټایم کې کوئ مورنینګ کې چې کله په دې سولر نور نه لګي هغه ټایم کې دا لمدوئ. این علاوه دا لمدول نه دي پکار که بیا هم څوک صفایي کول غواړي په نور کې نو اوچه کپړه دې راوالي په اوچه څنګه به کوو دا کپړه مثال کے طور پر انجینیر صاحب سره کپړه ده ګورئ جی دا سولر لګېدلی فریم دی دې نه تارونه دا دې تللي دي بجلي دې کې پاس کېږي دې ته اوس ګوتې لګوم دا ماده هېڅ نه وایي بالکل. نو په نور کې دا نور هم شته په اوچه کپړه چې دا داسې صفا کوي نو د دې ښه شته مزیدار کلینینګ کیږي. بالکل صفا شو جی بالکل. او د خاورې هم پرېښوې تاسو ته خاورې به ورته ښکاري جی. نو چې کله تاسو په نور کې صفایي کول غواړئ ډېر ضرورت وي نو په اوچه کپړه کوئ دا وګورئ اوس هېڅ هم نه وایي. او دا ډي سي کرنټ چې کوم دی نو د دې جټکه څنګه وي تاسو چې ته خپله به هم کتلي دا په سیریز کې چېرته 6 سولرې چېرته 8 سولرې ډېر شي سولرې کنیکټ وي نو دا ډایرکټ کرنټ یي د بجلی والا وابډې والا الټرنیټینګ کرنټ یي اے سی کرنټ یي نو هغه بنده بیا هم هغې کې پازیټیو نیګیټیو پیکس راځي هغه تا به نیګیټیو پیک کې پرېږدي خو دا ډایرکټ کرنټ دی د دې ګراف سیده ډایرکټ وي که نه نو چې دې ته ته لاس کې نو دا دې بیا نه پرېږدي دې نه بچ کېدل ډېر ګران کار دی. بالکل دا احتیاط دپاره مو درته دا ویډیو درکوله چې تاسو کله مو په خپل کور کې سولرې مو لګولي صفایي کوئ نو زیاتره انجینیر صاحب وایي چې یا د سهار وختي کې چې کله نور نه راختي اکه ټیم د سولر صفایي کوئ کو وینځئ یو کار څنګه کوئ یا خو د ماسخوتن کوئ د ماښام نه وروسته چې نور غورځېږي او مین شی چې کوم دی هغه به تاسو د ډي سي بریکر به بندوئ چې کوم د سولر نه تار تلي 2 تارونه سره او تور چې کوم تار تلي هغه بریکر به بندوئ هغې نه بعد به بیا سولر سره چیړئ ولې چې سولر دا کرنټ انتهایی زیات وي د بجلی نه تقریبا 10 ګنا به د دې کرنټ سیوای جی. بالکل ما تاسو دا ډي سي کرنټ وي که نه نو حالان کې لکه دا هغسې های نه وي خو بس دا ډي سي کرنټ نو هغه د دې چې شاته کوم ساینس دی چې تاسو وګورئ نو دا بنده پرېږدي نه لکه دا خطرناک پدې دی چې دا ډي سي کرنټ دی.